کافران یو. څو کسان یو؟ څلور. او د سره څومره وخت کېږي چې ورسره یو؟ 2 کوله. او کم تکلیف سره کوو تاسو دته؟ معدې. او بل پې څه کوو؟ بل کم تکلیف ورکوئ؟ ډچکای ورکوو. څنګه ډچکای ورکوو؟ هغه ډچکا راته وښوو، هغه ورکو ورته اوس زه بیا پرېږدم بغیر سزا نه کړي، بیا به ما وړه جټکې تاسو وینو. ورکو جټکا څنګه جټکا ورکوو؟ ورکو زور څنګه زور چې به کوو هغه شان د راته په ګوزو وګورم چې بالکل تاسو همداسې کوو چې د کسې ګواهي وکړي چې بالکل داسې کوي. ورکو جټکا کوم ځای له جټکا ورکوو؟ سر له کوم ځای له جټکا ورکوو ورته؟ معدې له. ورکو جټکې څنګه جټکې ورکوو؟ ورکو زور ورکو شابه. او نور کوم تکلیف ورکوو؟ جټکا او معده او نور ګاډې واډې خبرې پې کوو. څنګه ګاډې واډې خبرې پې کوو؟ څه شی؟ ها چې په ژبه باندې څوک پوهېږي نه تاسو ګاډې واډې خبرې کوو داسې کوي. ها تو هم اوس داسې ویل. ها او نور کوم تکلیف ورکوو دته؟ په مانځه کې بېهوشه کوو او په اذانه کې بېهوشه کوو. ها او تاسو دلته څه وجې نه راغلي؟ ولې پرې راغلي یو؟ څه وجه تاسو پرې راغلي یو؟ څه وجه شته؟ نو ولې داسې ظلم کوو؟ تاسو کافران د مسلمان ولې بازابو چې تاسو عبادت ته نه پرېږدو، ګاډې واډې خبرې پرې کوو، مطلب چې په ژبه یې نه پوهېږي. تاسو ما سره څو خبرې وکړو هغه ګاډې واډې څنګه خبرې کوو؟ څنګه خبرې پرې کوو؟ وکړو څو خبرې کنې بیا دې نه ګوره چغې وباسو تر هغې دې نه پرېږدم چې ګوره دلته مې مړ کړي دي. وګڼې کو څنګه ګڼې کو څنګه خبرې پرې ګاډې واډې کوو؟ څنګه خبرې پرې کوو؟ ته وایو تاسو ماته یو څو الفاظ ووایو څنګه پې چې زه ورور یې وایي که څه یې داسې کوي. څو الفاظ وایو پې وایو پې زر شانه وایو پې یو څو الفاظ یا یو که نه یا یو کړي ما کړي وایو. څنګه کړي ما کړي یایو؟ نور بل پې څه یایو؟ سپي زبان. سپي والا زبان لږ ماته وکړو وکړو پې په زور سره. نور پې کوو څرنګه هو تیز پې کوو چې دا کاس ماته وایي چې داسې بیا پرېږدم. سپو غوندې غپوو بیا به خلک څه چې دا پلار یې سودخور و که نیا یې سودخوره و که مور یې سودخوره وه چې بچی یې سپي غوندې غپېږي دا خلک به بیا کمې ډرامې په دغه پسې کوي. بیا خلک دا ډرامې کوي چې پلار یې سودخور دی نه بچی یې غپېږي او تاسې سپی بچی یې غپوو دا ګناه نه تاسې دا غپوو ګناه ده که نه و؟ همداسې علامات کوي سپي غوندې غپېږي هو یې مې ویل سپي غوندې غپېږي. ښه چینه چې به کله کي غاڼې مڼې چې میدا کې مې فک شو چینه پاسي سره دوکه وشوه بیا زړه نه کلمه یې وایو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. موږ څلور واړه ایمان وروړو. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. مسلمان شو څلور واړه دینا بعد دا الګ به د سپو غپېدل هم نه کوو، عبادت کې به تکلیف نه وي ورته، موږ به خپله د دین کار کوو دا به دین کار ته پرېږدو. صحیح وه دا دوکان خو نه و راکوه دې نه څښایلو شابله وچ اوس ګوت راګوت شابه ټیټ زور سره بسم الله ګوت څلور واړه راوځو شابله کلک نو ساته وځو شابه پوره مزغی کړو کو شابله هم فل زور سره ورکو زور ورکو زور ورکه شوک ساته ودله هم فل سره ورکه ورکو ګوت کشرک ټیټ زور چې ګوتې وځي ځه ورکو زور څه نوم دی؟ خلاصون کم ځي؟ کم ځي؟ سپین کابل. چېر باندې کېږي کور کې؟ چېر باندې کېږي؟
غاړه وړه جبا کوم غاړه وړه ټول پته نه لګي به اختیار شو مونږ او داس کوي کنه کوي تکلیف یې تب کې صح مالا اوس بدن څنګه دی خوشو او کولر نو مو وسه دغلا یو ګور دماغ ولا علاج کولو دماغ ولا د کولو کنه دماغ تروشه ته تروشه دلته کنه ډاکټرانو څه وی ډاکټر ویل چې دا ډچکار اوس ته څه محسوس شو چې ډچکاو کې پیدا دا پیریان وګوره موږ بهر ویډیو کوم دا یو پیغام شیر کوو دا وګوره دغه مختلف ټیسټونه وګوره ساده اکسترا دا علاج هر میاشت کې دا وګوره مطلب دا کنه چې کوم مشهور غړ ډاکټران دي ام ار آی سی ټي سکین خو مسله ګوره دا نه و د څلور غیر مسلم جناتو کافر ور سره هغه به عبادت ته نه پر خو د سپو اوازونه به ماشاءالله د ورکه خدیندار ورکه نو مطلب دا دی دغه ویډیو چې کوشش دا کوم تاسو دم درود نه ځانو باسو چې کله په دم درود کې ناکام شو ډاکټران خو خډیر دي بیا ډاکټر نه علاج کو د غریبانو دومره غټ کورسونه شوي چې غریب یې پیسو نه خلاص کو او مسله دا نه و د پیریانو